بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو تاسو به ما شاته دا تصویر وینئ. دا د ابتیار احمد شهید دی، کوم چې د شب قدر یو نوموړی صحافي و. د تیرو 22 کالو راڅخه خپل صحافت کو. کتونکو الحمدلله زه فخر کوم چې موږ د خپل صحافي رور لپاره आवाज پورته کو. او تاسو به تیر ورځ د اس ایچ او په انټرویو کې کتلی چې تا ویلو چې پولیس لا ناکام دي. بالکل می ویلو چې پولیس لا ناکام دي ځکه چې ډیر کافي وخت یې واغسته. هغې نه پس چې کم دی ملزم هغه گرفتار شو. وختن په وختن په دې باندې زموږ دام ویډیو راغلی چې موږ ته اصل قاتل پکار دی. هغه قاتل چې موږ په هغې باندې مطمئن شو. نو په دغه لحاظ سره خلک راوتلي وو، مظاهره کړې وه. په مظاهرو کې داسې عجیبه عجیبه خبرې وکړلې چې الف خان شیرپو دا ښه نه دي کړی، دی داسې نه دي کړی. نو چې صحافي کس وي او صحافي وي هغه خو د پاکستان په کومه برخه کې وي او بیا د پښتونخوا بیا چې په 400 کې وي. نو 400 چې کوم اصل صحافیان دي چې شپه ورځ هغه ریپورټینګ کوي هغه دنیا پیژني. نو د هغې سره چې ظلم او زیاتي وشي نو کله هم پې برکونه نیسمه. خو سر کې جغم وي او زورور وي د هغه قاتل، نو هغه پسې به زه ښه په جار خبرې اترې کوم. خو کتونکو دا څه خبرې اترې تاسو وورئ، خو چې دا کمې خبرې کوي نو لومبي خو دا وایم چې دې خبرو په تناظر کې چېرته دویمې خبرې زما وي نو چې هغه ماته وخوي. خو دا خبرې تاسو وورئ نو بیا راځم. الف خان شیرپو ته چې په یاسر باندې بې ګناه دومره الزامونه راولې، په دې ډېری بازار کې څوک د یاسر خلاف یو دومره خبره وکړي چې یاسر واقع داسې سړی دی چې څومره تا ویلي دي. ته څه خبرې ته وایې اصلي مجرم ونیسئ وي الله له به ځو، واقع چې الله له به ځو. خو الف خان چې کومې خبرې په موبایل باندې کړي دا دې ټوله ډېری ته پته ده چې یاسر کې دا خبره شته نه. کتونکو زمونږ د خور دا خبرې وکړې، خو دا خورکې چاپې کړې ده او لاین ورله غلط ورکړی دی. کلم چې کوم دی صحافي خپل ریپورټینګ کوي د شروع نه والا تر اخره پورې. دا زه فخر ګڼم چې نن په شب قدر کې دغه باز کېږي چې دغه خپل رور له په جار اواز پورته کړی دی. خو دې خور ته زه دا وایم یا دې خور سره چې نور زما کومې خویندې دي دغه ټایم کې د سړک ته راوتلې وي او دوی له چا دا لین ورکړی دی. نو خو زما په وس وه او ما ملزم گرفتارول شو، ما ملزم پولیس ته خودې شو. نو چې چا دی له دا کورج ورکړی دی نو د ټولو مخکې د یو صحافي چې ځان ته صحافي وایي یا ځان باندې دا لیبل لګوي نو ما به نن پولیس ته وي چې لومبي خو دا ګرفتار کړي په دغه قتل کې د دوی نه غټ ملوث کسان بل نشته دي. بل پولیس چې کومې خبرې وکړي پولیس ته موږ هغه ټایم کې وي چې موږ ته به اصل قاتل رامخې ته کوي. کوم قاتل چې رامخې ته که نو د هغه نوم سیف الله و. هغه میډیا ته وړاندې شو. منګه د ډي اس پي بلال صاحب نه چې کوم دی تپوسونه وکړل، په هر تپوس باندې منګه مطمئن کړو او دغه چې کوم دی قاتل وګرځېده. اوس د ابتهار کور والا یعنی مدعیانه هغوی دا دعوه کوي چې د یاسر په ایما باندې د سیف الله دا قتل کړی دی. نو آیا دې کې زما څه قصور شته؟ د پولیس خبرې ما خپل کتونکو سره شریکې کړې، خو پولیس کوتاهي کړې وه هغه مې د سره شریکولې. دغه 26 دن مسلسل پکې ما ریپورټینګ وکړو. زه په هر ګڼم چې ما دغه خپل رور له اواز پورته کړ او دغه باب بند شو. دغه قاتل چې کوم دی گرفتار شو. ما دغه مطالبه هم کړې وه چې په ده باندې دهشتګردۍ دپه درشي. ابتیار احمد شهید له چې کوم دی نو شهید پیکج دی ورکړی شي او دغه تفتیش دی په صحیح معنو سره وشي چې دغه قاتل چې دی چې دته سزا ملو شي. اوس دغه خبرې چې کله مخې ته راغلي دي نو ډېر خلک به بیک ته ګوري نه چې الف خان شیرپو کوم ځای کې دا تور لګولې چې یاره دا قاتل نه دی دا دی نو هغه دې ماته ووایي. زه ګرم یم نو زه څه خبر هم نه ما خو عجیبه شانتې منطق دی چې کوم ځای کې موږ اواز پورته کړی دی چې کله د مریم ماشومې اواز موږ پورته کړ او خبره اینډ ته لاړله نو اختتام یې په څه راغی. موږ صرف دغه وویل چې یاره الله د قهر نه ویریږي، یو سړی هغه باندې غم دی، تاسو ورته د سبزۍ چټونه رالیږئ. نو چې سبزۍ چټونه ورته رالیږئ دا کړېږي په دوکانونو باندې ګرځي چې الف خان له پیسې راغلي دي او موږ ته چې کوم دي څه میلو نه شو. دغه خبره وکړه نو هغې په تناظر کې کمې خبرې شوې چې یاره الف خان شیرپو چې کوم دی نو هغه موږ شرموي او دا خبره شو دا خبره شو. یار زه خو به مو خپل ځان صفا کوم که نه. او په داسې حالاتو کې چې موږ چې
اوبه ته نه کېږي چې کم ظلمونه موږ وینو دا کم قتل و غارات موږ وینو چې په وړه وړه خبره باندې قتل کېږي ماشومان قتلیږي نن په پېښور کې د خبه ماشومې قاتل مه ترالو هغه قاتل 3 کسه نو ماشومان نورم وجلی دي د هغې اعتراف جرم یې وکړو نو دغه څو خبرې مې درسره شریکولې خو دا ضرور ویم چې زمونږ همدردي د ابتهار سره د ابتهار زمونږ یو صحافي ورور دی ډېر په بېدردۍ سره بېګناه قتل شو هغه سره رازونه ډېر زیات وو هغه رازونه پاش دي چې د هغې په تناظر کې چې کوم دی نو هغه قتل شو هغه موږ دې نه مخکې په پروګرام کې ټول ډیټیل تاسو ته ویلی دی اوس په داسې حالاتو کې چې ځان ته صحافي وایي نه به د خپل رور بی یعنی د صحافتي برادرۍ ملاتړ کوي او چې صحافي نه وي او سوشل اکټیویسټ وي یا په فیسبوک باندې دغه کوي د هغه نه موږ ګیله نه کوو خو هغې وروڼو ته هم زه دا وایم چې تاسو صرف دې خبرې له ډېر زیات زور ورکړه چې ایلب خان ته موږ دا وایو ایلب خان ته موږ دا وایو ایلب خان ته موږ دا وایو نو دا تاسو زیاتې کوئ د تاسو خو در څه نه خبر یې دغه تحصیل یې زه خو دغه تحصیل یم هم نو خو الحمدلله په میړ مې نظر ساته دا درته وایم چې د جنازې اناونسمنټ یې ما کړی د ابتهار احمد شهید چې سبا به په دې ټیم جنازه وي د شپې د 1 بجې پورې په واتساپ ګروپونو کې ما په شهید ابتهار احمد باندې خبرې اترې کړې دي د هغې نه پس چې کوم دی دا وخت یې ولې واغسته دا وخت ولې اخلي اصل قاتل دی موږ ته وښیي دا خبرې ما کړې دي په دې خبرو باندې زه منکر نه یم او په دې به زه بیا هم خبرې کوم او یوازې دا نه خو زما یو بل صحافي ورور سره همداسې زیاتې وشو نو زه به پې چپ نه پاتې کېږم موږ وی چې د ابتهار احمد شهید هر څه ګناه وي خو موږ د قاتل خوراکي که نه قاتل مه ته راغی پولیس په موږ بریف کړو چې د سر رازونو دغه رازونو پاش کېدو نه مخکې چې کوم دی هغه ته دغه منصوبه بندي وشوله او ډېر په پلانینګ سره هغه مړ شو او موږ قاتل سیف الله یې میډیا ته پولیسو ښودلو او د پولیسو د وینا تر مخه موږ ټولې خبرې کړې دي اخوا دې خوا خبرې نه دي کړې او دویم چې کوم دی نو پکې ګیر شوي دي دا موږ د دې مظاهرې نه خبر شو او دا مظاهرې دا ویډیو زما نن مخې ته تېره شوله نو بیا راته یو ملګري نیم کال مو که چېرې داسې یو ویډیو راغلی د یو زنانه دا وایي نو ما ورته ور مې لږ تفصیل خو ته وګوره که نه نور هم 2-3 دغه که چېرې په څه باندې خو داسې خبره مخې ته راغلي دغه څو خبرې مې سره شریکولې انشاءالله خو بیا داسې موقع راځي یا په شب قدر کې یا په تنګي کې یا په 400 کې خو بار موقع ملاویږي بار به مزو چرته هم چې ظلم کېږي ایلب خان شیرپو هغه تاسو ته پاره چې کوم دی غلام دی او بیا د صحافیانو خو غلام یم ځکه چې دغه صحافتي برادرۍ باندې په دغه صحافتي برادرۍ باندې موږ ښه ښکارو د صحافیانو ژوند چې کوم دی هغه ډېر مشکل دی په شب قدر کې اصل صحافیانو ته ډېرې زیاتې مسلې دي او موږ وایو چې ټولو صحافیانو ته تحفظ ورکړی شي دې وخت کې د 400 صحافیان چې په کوم انداز کې او په کومو حالاتو کې رپورټینګ کوي نو ډېر په مشکل سره کوي خو ډېر خلک وایي په 400 کې د کرایم ډېر زیات کېږي نو کرایم په ضلع کې زیات دي خو د 400 صحافیان تیز دي دوی رپورټینګ کې کوتاهي نه کوي دوی وخت نه ورکوي دوی چې کوم دی هره مسله ډېر په ټیم باندې را برسېره کوي نو په دې وجه باندې په موږ دغه لیبل لګي نور پر ځای کې دغه مسلې روانې ډېره مننه خوشحاله اوسئ